شروع کوم په نامه د هغه لوی خدای چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه او ډېر رحم واله دی. د پسرلي په دې موسم چې د شجرکارۍ موسم دی او زمونږ په ټول ملک کې د شجرکارۍ آغاز شوی دی او زمونږ اهل مندڼ ته درخواست دی چې د دې شجرکارۍ د پسرلي په موسم باندې په دې مهم کې برخه والي او هر سړی چې دی نو کم سے کم بوټي وکري، ځکه بوټي کرل ډېر زیات ضروري دي. دا صدقه جاریه ده، دا د را روان وخت لپاره چې دی نو احتیاطي تدابیر دي او په هغې کې زمیندارو ته خواست دی چې هغې بیکاڼه توتانو او چې دی نو مطلب سوفیدارو نور دغه ونې بوټي وکري او کورونو حجرو او چې چا سره اضافي ځایونه دي هغه خلکو ته خواست دی چې هغې پلدار بوټي وکري، میوو واله وکري او د دې نه علاوه بازارونو واله ته، دکاندارانو ته یا داسې ایریا ته چې کومه روندونه دي چې په هغې کې پولدارې ونې وکرلی شي نو دا به ډېره زیاته ښه خبره وي. او که د کومو خلکو خپل ځایونه نه وي نو هغوی ته درخواست دی چې هغې د صدقه جاریې لپاره چې دی نو په پردو ځایونو کې یو بوټی وکري، دوه وکري، کم سے کم چې دی نو هر بني آدم له یو بوټی کرل پکار دي، ځکه چې دا د بوټو د کرلو موسم دی او زما په یقین باندې په زمونږ ملکي ماحول لپاره چې دی نو د بوټو ډېر زیات اهمیت دی او که یو ډکې میوه نه ورکي، ګل نه کي، نو زما په یقین هغه د لرګو ضرورت پوره کي، هغه سوري ورکي او د هغې ډېر زیات په ماحول باندې ډېر ښه اثر وي په اوړي ژمي دواړو باندې. نو یو پیری بیا اهل مندڼ ټولو خلکو ته او بالخصوص د عوامي نیشنل پارټۍ کوم نوي تنظیمونه چې جوړ شوي دي، که هغه د یو سی دي، که هغه د واډونو دي او که هغه د تحصیل مندڼ تنظیم دی، هغه نمایندګانو ته مې درخواست دی چې هغوی باقاعده په خپلو یونین کونسلو کې د بوټو د کر آغاز وکړي او ملګرو کې په دې باره کې ملګرو سره چې دی نه خبره اتره وکړي، ملګرو کې د بوټو د کروندې لپاره اویرنس پیدا کړي او مطلب دا دی چې دی سپرلي دا موسم زموږ نه بغیر د بوټو د کرلو نه تېر نه شي. ډېره مهرباني. د محبوب نرسري فارم کې چې اوس موجوده مونږ ناست یو، مونږ له دې نه څه بوټي واغېستو او هغه مونږ دلته ارد ګرد خواوشا وکرلو چې په هغې کې یو بوټی مونږ لکه دوی چوک کې کرو، اوس باقاعده به د هغې شجرکارۍ مهم افتتاح مونږ کوو او د کاروبار په حواله باندې چې دې ماحول ته سړي وګوري، په دې نرسرۍ کې سړي کینی نو د ډېرو زیاتو کارونو نه چې دی نو دا ډېر یو ګټور کار دی، دا د خیر کار دی، دا د خیر د رسولو کار دی او زما په یقین باندې که د دې په ذریعه باندې چا نرسرۍ جوړې کړې او چا د بوټو اهمیت چې دی نو اوچت کو، زما په یقین او په دې کې چې کومه مزدوري میلاویږي دا حق حلاله مزدوري ده او موږ د خپل ملګري محبوب نرسرۍ والا اپریشیټ کوو او ټولو خلکو ته دا دعوت ورکو چې دلته هر قسمه بوټي راغلي دي، پراته دي، هایبریډ انګور دي پکې، نور هایبریډ میوهدار بوټي دي پکې چې د هغې پیداوار هم زیات دی او په لږ وخت کې هغه رارسي، خپله میعاد او مقدار ته وررسي. نو ټولو خلکو ته درخواست دی چې په دې شجرکارۍ په دې مهم کې برخه والي او په دې کې انټرست والي، په دې کې دلچسپي والي او مطلب کم سے کم چې دی نو په کور کې چې دی نو میوهدار ډکي وکري او په بازارونو کې پلدار ډکي وکري او په خپلو پټو کې چې دی نه هغه ډکي وکري چې کم ته له هغې نه پیدې او سوري حاصلېږي. ناظم صاحب، تاسو د کوګا ویلیج کونسل ناظم یې او د ټول بونې د ناظمانو سینیر نایب صدر یې، داسې مب بوټي چې ته راغلي دي تاسو خلکو له ورکړي؟ یاره موږ چې زه خپله د فارم سروس سره د ضلعي کونسل ممبر یم، انشاءالله که خیري زمونږ کوشش دی که خیري انشاءالله که څه وخت موږ ته مد بوټي میلو شو نو انشاءالله که خیري موږ په خپل یو سی کې تقسیمو، انشاءالله خبره تر هم روانه دی. مهرباني.